أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. اوس دې آیت کې الله جل جلاله فرمایي چې هغه کسان چې د هغوی د الله جل جلاله په لارې کې اعلای کلمت الله د پاره چې نو هغه برسرې پیکار وي جهاد فی سبیل الله کوي، نو دوی او هغه کسان هغه مسلمانان چې د هغه جهاد فی سبیل الله کې نه مشغول، دا دواړه چې نو هغه نشي برابرېدلی. تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلي وی کله چې د آیات نازل شو لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نو دا چې کله نازل شولو چې دا دواړه چې نو هغه مؤمنان چې کم جهاد کې او کم جهاد نه ناست دي دا دواړه برابر چې نو هغه نشي کېدلی. نو حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ دا صحابي رالو چې د سترګو نظر صحیح نه په سترګو نابینا ولو، نو دوی د الله پیغمبر زما خو ډیر زیات چې نو هغه زړه کېږي، خو زه چون کې نو هغه تللی نشم، نظر چې نو هغه مې نه لیږي، نو چې کله مې نظر نه لګي نو زه به څنګه کوم، زه به هم په دې کې برابر سره الله جل جلاله دا د مخکې جملو سره نازله کړه غیر اولی الضرر، سوا د هغې کسانو نه چې د هغوی باندې سوي بیماري څه عذر وي، نو دا نه دي که چا باندې چې نو هغه عذر نه وي او بلا عذر چې نو هغه پاتې کېږي، نو دا دواړه کسان چې نو هغه برابر نه دي. د شانتي حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي چې حضور علیه السلام چې نو هغه غزوه تبوک کې نبی علیه السلام چې نو غزوه تبوک ته تلو چې دغه ته نو هغه غزوه اسره هم ویلې کېږي، دې کې نو هغه انتهایی تکالیف ولو، آلتی فصل هم را رسېدلو، تیر کال چې نو قرضې هم پاتې وي، سخت ګرمي هم وه، مسلمانانو سره چې نو اسباب هم دومره نه ول، بل طرف ته د رومیانو عیسایان چې نو د هغوی تعداد هم سیوا ولو، مسافت هم ډیر زیات ولو. د ټولو خبرو باوجود بیا چې نو هغه لاړل، بعضې صحابه چې نو هغه رضوان الله تعالی اجمعین د ډېرې ګرمۍ د لاسه د پیزار او سورلۍ د نه کېدلو د لاسه خپوی چې نو هغه پټونه غورځولو سرمنده شي، بعضې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نوکونه چې نو هغه ارتاو شوي ول، بعضې چې نو هغه د ډېرې تندې د ولږې د لاسه په لار چې نو هغه بېهوشه شوي ولو، نو دی چې نو هغه دغه سخت تکالیف چې نو هغه پکې ډېر زیات ولو. د هغې باوجود چې کله چې نو هغه جنگ تبوک چې نو هغه میدان تبوک ته ورسېدو، نو تبوک میدان باندې حضور علیه السلام فرمایل ډېر شی چې نو هغه داسې مسلمانان مفهوم روایت داري چې د هغوی ستاسو وروڼه چې هغه مدینه منوره کې ناستي، خو تاسو یو وادي چې نو هغه نه ده قطع کړي، یو منزل داسې نه دی چې تاسو په هغې راوختي چې د هغوی ستاسو سره په اجر و ثواب کې شریک نه دي. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین عرض وکړو یا د الله رسوله مونږ دا دومره لوی تکالیف چې نو هغه برداشت کولو، دوره چې نو هغه مصیبتونه او تکلیف او دا چې نو برداشت کولو، هغوی په مدینه منوره کې چې نو هغه په خپل کور کې خپل اهل او عیال سره خپل علاقه کې ناست دي، نو مونږ او د هغوی دواړه چې نو هغه په درجه کې څنګه برابر شولو. نبی علیه السلام تاسو د هغوی په درجه کې ځکه برابر یې، د هغوی نیت هم د جهاد ولو، ستاسو نیت هم د جهاد، تاسو له الله پاک صحت درکړو، نو تاسو هغه صحت چې نو غنیمت وګڼلو را ووتلی، او د هغوی چې پاتې شوي نو صرف او صرف د عذر په بنا باندې را پاتې شوي دي چې چا نظر نه لګي یا بعضې چې نو هغه په خپو باندې شل دي، نو په دغه وجه باندې الله رب العزت به د هغوی له دغه کامل اجر چې نو هغه ورکوي. دیو جن ویل کېږي چې تاسو نو هغه حضور علیه السلام حدیث مفهوم چې نو هغه دی وی تاسو اغتنم خمسا قبل خمسین، پنځه شیزونه مخکې د پنځو نه چې نو هغه غنیمت وګڼئ، نو په هغې کې یو دا دی چې شبابک قبل حرمک،
خپل ځواني چې دی نو هغه د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. صحتک قبل سقم او خپل چې دی نو هغه صحت دا د خپل سقم بیماری نه چې دی نو هغه مخکې غنیمت وګڼه. او فراغک قبل شغلک خپل فراغت چې دی نو دا د خپل مشغولتیا نه مخکې چې دی نو هغه غنیمت وګڼه. او خپل غنا چې دی نو هغه چې نو قبل فقرک خپل مالداری چې دی نو دا د فقر نه مخکې غنیمت وګڼه. او حیاتک قبل موتک خپل ژوند چې دی نو هغه د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. یعنې دې کې وستو داسې اعمال کوه هر یو نعمت چې الله پاک درکړی په دې کې الهی کریمت الله تمام چې دی نو هغه چې نو هغه کوه محنتونه او دغه سره د الله جل جلاله کامل عبادت چې نو هغه کوه. بیا چې د باندې په دې کې هر یو صورت او کیفیت رالو ستا په عمل نامه کې به اقا اجر چې نو هغه لیکلی کېږي. ځوانۍ کې ته چې نو هغه اوابین کول، چاشتې کول، تهجد دې کول، تلاوت نو هغه کثرت سره کولو، بیمار شولې، بوډا شولې، یا چې نو هغه نور څه مصایب د باندې رالل، بیا دغه عمل چې نو هغه نشي کولی. ستا په عمل نامه کې به الله پاک چې نو هغه دغه شان په مفت کې دا لیکي. خو که چېرته اوس د دې په انتظار ناستې چې زه به بوډا شم، شپېتو ته به ورسم او یاو ته به ورسم، بیا به عبادت چې نو هغه شروع کوم، نو ځواني دې داسې لاړه، بوډاوالي کې به بیا عبادت ونه کړي، عمل نامه چې نو هغه به دې تشه روانوي. نو ځکه الله پیغمبر فرمایل نیت چې نو هغې کې تاسو د هغوی برابر، البته د هغوی صرف د عذر په بنا باندې پاتې شي، نو ځکه چې کم اجر ثواب تاسو ته میلایږي دا به د هغوی ته میلایږي. والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم، مخکې موږ ویلو یو جهاد چې نو هغه فرض عین دی، یو جهاد چې نو هغه فرض کفایه دی. فرض کفایه دا هر هغه عبادت ته چې نو هغه ویلی کېږي چې د هغې دپاره چې نو چند کسان د هغې پوره کېږي، نو دغه فرض کفایه دی. او که چېرته دا نه پوره کېدل نو بیا د هغې سره نور، بیا داسې نور، لکه مثال کې طور باندې په اهل علاقه باندې یو عالم داسې پیدا کول، یو مفتی داسې پیدا کول چې د دوی چې څومره هم دیني چې نو مسایلو ضرورت وي دای او دغه ټول خلکو د هغه نه دغه استفاده کېږي، نو دا فرض کفایه دی. که دا وشولو بیا د دغې نه وروسته نور چې نو هغه علم اصلي دا کېږي، دا ټول چې نو هغه مستحب د ذمه فارغه شول. خو که اوس چېرته په ټول خلکو کې یو کس دغه شانتي نه نو بیا ټول ګنهګار دي. مسلمان چې نو هغه مړ شولو، درې څلور کسان چې نو هغه شته چې د هغه له چې نو هغه غسل ورکړي، تجهیز تکفین ول وکړي، د ټولو ذمه چې نو هغه فارغه شوله. که چېرته چې نو هغه یو کس هم داسې موجود نه، ټول ګنهګار پاتې شو. تبلیغ چې نو هغه دوره سوچ چې نو هغې چې امر بالمعروف نهي عن المنکر چې نو هغه ورته وکړي، د ټولو ذمه فارغه شوله. که یو کس هم چې نو هغه داسې یو جماعت یو ګروپ هم نه چې هغه دغه امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي، بیا ټول چې نو هغه ګنهګار شول. جهاد فی سبیل الله چې نو هغه هم که چېرته کافر چې نو په یو ملک باندې علاقې باندې چې نو هغه حمله وکړي، د هغه ځای خلک چې نو هغه ولا کافر دي، د باقي علاقې خلک چې دپاره چې نو هغه فرض کفایه دی، هغه چې نو هغه پوره دي. که دغې خلک علاقې چې نو کافي نه ول، نو بیا ورسره چې کم خواته دي نو په هغوی فرض دی، که هغوی کافي نه شول بیا چې کم خواته دي په هغې فرض دی. نو دغه فرض کفایه چې نو هغې حکم دی. نو ځکه الله وی والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القائدین درجه. الله رب العزت د هغوی له چې نو هغه لوی چې نو هغه څه ورکړی درجه، حیثیت او فضیلت ورکړی. حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی، حضور علیه الصلاة والسلام فرمیل چې من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی الله علیه وسلم، کم سړی چې نو هغه د الله رب العزت چې نو هغه په رب کېدلو باندې، دین اسلام چې نو هغه په دین کېدلو باندې، او نبی علیه الصلاة والسلام رسول کېدلو باندې دی خوشحاله شلو، او دی په دې باندې چې نو د زړه نه د دغه عقیدت قبول کړلو، نو د دغه انسان دپاره چې نو هغه وجبت له الجنه، د دې انسان دپاره جنت چې نو هغه واجب شلو. حضرت چې نو هغه ابو سعید رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ما ورته چې د الله رسول دا جمله خو ډېره زیاته بهترین نه عید علیها، ما ته چې نو د حدیث دوباره بیا ووایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه ورته دوباره بیا د قشانت ویلو، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې دینه علاوه یو بل هم درجه ده. نو موږ د تاسو کو چې یا د الله رسول ما هي هغه درجه سره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام الجهاد فی سبیل الله، د الله بلر کې نو هغه جهاد کولو، او بیا د هغې دپاره چې نو هغه سو
سل درجې چې دی نو هغه دي وما بین کل درجتین او د هر دوو درجو په منځ کې به دا عمر فاصلې لکه کما بین السماء والارض لکه د ځمکې نواله او تر د اسمانه پورې. نو ځکه الله رب العزت وایي وانفسهم علی القاعدین درجه. الله رب العزت چې نو هغه دوی له درجه ورکړي، دوی له فوقیت او فضیلت چې نو هغه ورکړی دی. وکل وعد الله الحسنى، الله د ټولو سره چې نو هغه د ښېګړې وعده کړي، ځکه چې نفس ایمان کې دا ټول برابر دي. اعمالو په اعتبار سره چې نو دی نور چې چا ایمان نه وړي نو د هر مسلمان د هر عبادت چې نو هغه قدر دی. الله رب العزت د ټولو سره چې نو هغه د خیر او ښېګړې وعده ده. وفضل الله المجاهدین علی القاعدین، او الله رب العزت چې نو هغه مجاهدینو له هغوی له چې نو هغه فضیلت ورکړی په ناستو کسانو باندې، اجر عظیم لوی اجر. اوس دغه څو دی الله وایي درجات منه، دا چې نو هغه درجې دي د الله د طرف نه. څومره دي؟ نو دغه حدیث کې مونږ وویل چې نو هغه سل دي. ومغفرة، او د الله رب العزت د طرف نه بخنه ده. ورحمه، او رحمت دی. وکان الله غفور الرحیم، الله رب العزت چې نو هغه بخون کې او مهربانه دی. الله دې مونږ ته چې نو هغه صحیح د جهاد جذبه نصیب کړي. لا يستوي القاعدون، ندی برابر چنینو ناس کسان من المؤمنین د مسلمانانو نه غیر اول الضرر چنی داغوی تس عذرو، والمجاهدون او جهاد کونکي فی سبیل الله د الله په لار کې به اموالهم پاخپل مالونو سره و انفسهم او پاخپل ځانونو سره. فضل الله المجاهدین، غرواله ورکړی الله پاک مجاهدینو لره به اموالهم په مالونو داغوی سره و انفسهم او په نفسونو د دې سره علی القاعدین په ناستو کسانو باندې درجه په درجه کې. وکلا وعد الله الحسنى، او هر یو سره وعده کړی د الله د نیکۍ ښه. وفضل الله المجاهدین، او فضیلت ورکړی د الله پاک جهاد کوونکو ته علی القاعدین په ناستو باندې اجرن د اجر عظیم لوی. درجات منه، درجې دي د الله د طرف نه. ومغفرة، او بخنه ده. ورحمه، او رحمت دی. وکان الله، او دی الله پاک غفورا بخون کې رحیما مهربان. لا يستوي القاعدون، ندی برابر چې نو هغه کې ناستون کې ناس کسان من المؤمنین د مسلمانانو نه غیر اول الضرر چې نوی داغوی ته څه ضرر عذر. والمجاهدون فی سبیل الله، او جهاد کوونکي د الله په لاره کې به اموالهم په خپل نفسونو مالونو سره و انفسهم او په خپل ځانونو سره. فضل الله المجاهدین، غرواله ورکړی الله پاک جهاد کوونکو ته به اموالهم په خپل مالونو سره و انفسهم او په خپل ځانونو سره علی القاعدین په ناستو کسانو باندې درجه په درجه کې. وکل وعد الله الحسنى، او هر یو سره وعده کړی د الله پاک د نیکۍ ښه. وفضل الله المجاهدین، او فضیلت ورکړی د الله پاک جهاد کوونکو ته علی القاعدین په ناستو باندې اجرن اجر عظیما لوی کې. درجات منه، درجې دي د هغه د طرفه یعنې د الله. ومغفرة، او بخنه ده. ورحمه، او رحمت. وکان الله، او دی الله پاک غفورا بخون کې رحیما مهربان.